بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 70 یعنی اویایم. فإن القدم ينافي العدم إلى آخره. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. مخکی وضاحت تاسو ته وشو چې عرض ستوي، عرض پکم کم سکی پیدا کیږي، امثال سدي دغه وضاحت تاسو ته وشو. اوس دې ځکه د یو مسلې وضاحت تا کوي. ته مخکې یو داوی خودلې و چې کالوان دي، کاکوان دي، کتعم دي، کروائح دي، دا ټول حدیث دي. وإذا تقرر أن العالم آيان وأعراض والأعيان وأجسام وجواهر فنقول والكل حادث. غرض په دې سره د شارح رحمت الله علیه ردو په حکمو باندې چې هغه په اعتبار د نوعي او د زمان عالم ته مخلوق ته قدیم وي. پښتو باندې پوښښ لیکل د بیا وضاحت کو چې ګور هر چی حدوث د اعراض دي نو خو بعضی بالمشاهده ثابت دي. مونږه ګورو حرکت مخ کې نیوي، سکون وي او حرکت موجود شي. نو کوم شی چې مسبوق بالعدم د حادث دي، تیاره وی رڼا ور پسې راشي، نو تیاره نه و مسبوق بالعدم و دا رڼا، او بیا رڼا رستو راغه د حادث ده. سپینوالی نفس توروالی چې کم دی دا حادث ته مسبوق بالعدم دی. او دا بعضی حدوث چې کم دی نو دا په دلیل سره دی، لکه تیریان د عدم، تاریکی دل د عدم، هغه پاسداد د غشیو کې راواله. هغه موږ دغه وضاحت کړو. لکه سکون دی په د باندې عدم تاریخ او حرکت ورپسې راغی، نو دا تیریان د عدم د دلیل د حدوث ته مونږ دا ویلو کنه په وضاحت سره. او دا غرنګ د ظلمت مثال مونږ ورکو، ظلمت باندې تیریان د عدم وشو نو دو ورپسې رستراغله، ټیک د کنه جی. او بیات باندې تیریان د عدم راغی نو سواد ورپسې رستراغی. نو بازي باندې وایا دا تیریان د عدم دغه په دغه دلیل سره حدوث ثابتيږي کنه جی. او بیا ویل فإن القدم ينافي العدم، قدم منافي د عدم دی. چې دا پدی عدم تاریکیږي کنه نو دا قدیم نشو. نو دې ته قدیم بالنوع، قدیم بالزمان ویل ناسب بقواس دی، مزدا حدیث دی. دلته د متکلمین رائے دادا چې دا ټول ممکنات صادر دي د باری تعالی عز وجل بالقصد والاراده. او حکما وی چې دا صادر دي د باری تعالی عز وجل بالایجاب. څنګه لکه بالایجاب؟ بالایجاب دا معنی بدون القصد والاراده ای بالاستقرار. کوم شی چې صادر شي د باری تعالی نه بالایجاب، نو دغه ځکه قصد او اراده د پکې دخیل نه وي. دا بالاستقرار معنی دا بغیر د اراده نه، بغیر د وایا اراده نه او بغیر د قصد نه دي صدور شوی دی. ما تاسو ته ویلو که تاسو یاد شي کنه چې په دې درس باندې پوهېدل دا موقوف دی په یو څو مقدمو باندې. په دې موضوع کې شارحینو چند مقدمات ذکر کړي دي. دا مقدمات بلیکل غواړي. نو دا مقدمات چې ولیکئ نو تاسو به د درس په حاصل باندې بیا پوهیږئ. حاصل د درس ګوره زین شریف کې ځان سره دا کې نه وي. د ټول نننی درس حاصل دا دی
چې دعوه ګوره مونږ کې خودلا چې قدم منافی د عدم دی سده لکه قدم منافی د عدم دی که قدیم لذاته وی او که ممکن وی خبر باندې پیږي کنه خو قدم منافی د عدم دی مونږ به دا دعوه ثابتو ورسېدلې اوس وته ګوره نو دغه دعوا دغه دعوی اثبات موقوف دی په څه باندې پچن مقدمات باندې ډومبنه مقدمه ځان سره ولیکیا او هغه دا وجود واجب الوجود دا ضروری دی وجود الواجب الوجود وجود واجب الوجود ذات دا ضروری دی او عدم صدی دا محل دا یو مقدمه شو ها وجود الواجب الوجود ضروری وعدمه محال عدم محال دویم مقدمه دا كل ممكن يحتاج في وجوده إلى العلة والفاعل كل ممكن هر يوم ممكن يحتاج دے محتاج وی فی وجوده دی خپل وجود کی چاہتا علت و فاعل تا دا دویم مقدمه دا تاسی پوشوی کر درم مقدمه تاش جعل العلت ممکننا يستلزم التسلسل ورسیدلی کچا علت یعنی باری تعالی یا فاعل دې ممکن وګرځولو جعل العلت ممکنا ګرځول د علت ممکن کچا وایا علت ممکن وګرځولو دا مستلزم دې تسلسل لرا او خو باطل له پونه شولې څنګه مستلزم دې تسلسل لرا نو تب ور سرولې کی علا وفق المقدمه الثانيه موافق د دویمه مقدمه کې توسویل چې هر ممکن خپل وجود کې محتاجی علت او فاعل تا غتا علت ممکن وګرځولو بیا بده محتاجی بل علت تا بل فاعل تا بیا هغه محتاجی وایا بل علت تا بل تسلسل بره شو دا خو باطل خبره باندې پوښلې کنه نو هر کله چې داسې ده نو موږ دا خبره کوو چې وایا چې علت د هر ممکن دا به واجب لذاته وي او دا ممکن نشي ګرځېدي ځکه ګرځول د علت چې د ممکن وګرځي دا مستلزم نه سلرا تسلسل لرا او تسلسل باطل له علا وفق المقدمه الثانيه الکه سو مقدمه شوي درې اوله سوا وجود د واجب الوجود ضروری دی عدم محال دی دویمه سوا هر ممکن په خپل وجود کې محتاج دی چاته علت او فاعل ته او درې مسدا کچرته علت ممکنو ګرځي لازم بشي تسلسل موافق د مقدمه ثانیه او سلورم ادا ده خبر باندې پوښلې کنه چې هر شی چې صادر شي د فاعل او د علت نه بالقصد والاراده فهو حادث كل شيء يصدر عن الفاعل بالقصد والاراده فهو حادث هر هغه شی چې صادر شي د علت او د فاعل نه په قصد او په اراده د علت او د فاعل دغه شی وسی د حادث دغه ګورا ولی به حادثي وی زکه وی چې فاعل کله اراده د ایجاد د یو شی وکي نو په ایمان وایا دا فاعل چې اراده د ایجاد د یو شی کوي او دا وکړه کوي او دا په حال وایا د ادم د دې شي کوي کنه د اراده د ایجاد د یو شی چې کوي خدا شی معدومی کنه په حال د عدم د دې شي کې اراده د ایجاد د دې شي کوي کنه
او کنا اراده په وخت د وجود د شي کې د ایجاد د شیو کې چې شی موجود دی او داغه د ایجاد اراده وکي بیا غو تحصیل حاصل لازمي هغه سي موجود دی بیا اراده د ایجاد ولې کوي ولکه پونه شولې ما درته سوې سلورم مقدمه دادا چې هر هغه سیس چې د علت او د فاعل نه صادر شي بالقصد والاراده هغه به حادثي دلیل ما سوېلو ځکه چې فاعل کله اراده د ایجاد د یو شی وږي نو دا په حال د عدم د دي شي کې اراده د ایجاد دغه شي کوي ځکه کده اراده په وخت دا کړنګ کړنګ چې کول تاسو نه پوي دی یار ځکه که چرته د اراده په وخت د وجود د دې شي کې وږي بیا خو لازميږي وایا تحصیل حاصل او هغه باطل له نو چې دې کله اراده د ایجاد د یو شي کوي نو دا په وخت د عدم د دې شي کې کوي چې په وخت د عدم د دې شي کې اراده کوي نو دغه شی حادث شو کنه ولکه پونه شولې ولې عدم دلیل د حدوث نه دی کنه عدم دلیل د حدوث دی چې په حال د عدم د کې علت او فاعل اراده د ایجاد د شي کوي نو دا عدم د شي دلیل د حدوث د شي دی نو دا شی به حادث نو کوم سیس چې صادر شي د علت او د فاعلنا بقصده وارادته فهو حادث البتة ولا محالة او پښتو کې وخامخه اوس تاسو پوښوي سو مقدمه شوي سلو پنځم ادا سره ولیکي كل معلول صادر من الذات القديم کم هر یو معلول چې صادر شي د ذات قدیمنا دا بقدیمی مستمر الوجود وي هر معلول چې صادر شي د ذات قدیمنا دا بقدیمی مستمر الوجود وي فلو لم يكن قديما او کدا قدیم نشي لازم بشي وایا تخلف د معلول د علتنا او تخلف د معلول د علتنا چې علت وی معلول ني باطل ولکه تاسو پوښلې کنه د تخلف د معلول د علتنا دا باطل دی نو هر شی چې ذاتی صادر شي د ذات قدیم نه دا په قدیمی مستمر الوجود وي او کچرته قدیم نشي لازم مجسو تخلف د معلول د علتنا او دا باطل وګوره دلیل دا دی چې قدیم بخالی نه وي قدیم بسی دا بخالی نه وي یا بدا قدیم واجب لذاته اخلی حکماو یا به ممکن لذاته اخلی نو کچرته واجب لذاته والی د ډنبه مقدمه تراش د وجود غړنبه مقدمه راغسوا چې وجود د واجب الوجود ضروری دی او عدم محال له ناغي ترش خبر باندې پوښلې کنه نبي دا وجود غړنبه مقدمه نه چرتا قدیم واجب لذاته والی بیا خو په عدم نراتل د ظاهر دی ولی ځکه چې موږ ویل چې واجب الوجود وایا داغه وجود ضروری دی عدم محال عدم خو په نه راځي غو ظاهر ده کچرتا وایا قدیم واجب لذاته والی او کچرتا د سوي ولو کان ممکنه او کدا چرتا ممکن لذاته شي اوس دوی مقدمه ترش دوی مقدمه سوا چې هر ممکن خپل وجود کې محتاج دی چاته علت او فاعل ته بیا غو محتاج شو علت ده خبره باندې پیږي کنه دی شي کې خود وجود دی کنه یو د عدم یو د وجود خو د وجود جانب ته چا ترجیح ورکړي غني ورکړي نه کوم ممکن یې خلی بیا خود د دوی مقدمه وفق او داغي تحت او داغي موافق وایا سکیږي احتیاج ثابتېږي ممکن راځي او د درې مقدمه د وجنه چې درې مقدمه ترش درې مقدمه مونږ سي خود لیو چې ممکن سو ګرځي نه علت سو ګرځي ممکن او ګرځي لازمي کې تسلسل کنا
نو چې علت ممکن بنوي که ممکن ګرځي لازمي کې تسلسل دا ویلو کني ویلي نو فلهذا دغه علت او دغه فعل دا بخامخه وایسوي دا به واجب لذاته وي بیا د سلورمي مقدمه موافق هغه موږ ویلو چې هر شی چې صادر شي د فعل او د علتنا دا حدیث فی بالقصد والاراده ویلي موږ نو ویلي ها د سلورمي مقدمه موافق دغه ممکن صدور بعد د علتنا بالقصد والاراده یا بالايجاب به خلی نو که اول شی نو شی صادر بالقصد والاراده دا حدیث او دا خلاف مفروض دی کوم مفروض چې تاسو لګولې تاسو خو بل ایجاب کایلی خبره باندې پیږي کنه ځکه چې مونږ دا ممکن څه دی قدیم منلې دی ورته قدیم به زمان وی کنه وی قدیم به نوع وته وی کنه وی نو چې صدور بالاختیار باطل شو نو صدور بالایجاب لازم شو خبره باندې پوښولې کنه او کدا غدویم ته شوم مسانی یعنی چې صادر دی یو شی د چانه د علت نو د قدیم نه بالایجاب کما قال الحکما نو هر هغه شی چې صادر شو د ذات قدیم نه بالایجاب ناغبم قدیمی خبر باندې پیږي کنه هغه ځکه نه معدوم کیږي کاغه معدوم شي نو بیا سکیږي لکه وای لازمی کې تخلف د معلول د علت نو خو باطل له نو حاصل دا دی چې قدیم راواله که واجب یو که ممکنی عدم پیسی لکه وای محال وی کنه وی نو پتو لګی دا چې عدم به محال شو نو دا قدم منافی د عدم دی په دغه پنځو مقدمو سره دغه داوا ثابت شو چې قدم منافی د عدم دی اوس کتاب ته ګور ان شاء الله پويږي ښا فإن القدم ذکر قدم چې ينافي العدم دا منافي العدم دی لأن القديم ذکر قدیم بخالی نوی ان کان واجب لذاته کچرته واجب لذاته خلی فظاهر بیا خبر ظاهر دا بیا خو په ګډو شک نشته دی پښتو باندې پوښ ان شاء الله کنه او والا او کچرته واجب لذاته نالی او ممکن یې خلی ولازم استناده نبیا خو لازمی کی استناد د دې ممکن مستند کی دل د دې ممکن الیه دی واجب تا به طریق الايجاب په طریقې د ایجاب سره او دغه مذهب د چا دی د حکماو دی هغه چې ممکنات صادر دي د چا نه د واجب تعالی نه په طریقې د چا د ایجاب یعنی دا قصد او اراده د باری تعالی نه و اومدا سي د ممکنات نه صادر شو دا بغیر د قصد او د ارادي نه صادر دي او متکلمین اهل سنت سوي چې نه یو عاقل چې یو کار کوي او د نس صادریږي بل قصد او اراده صادریږي ته چې پلازا جوړې پلازا کې دکان جوړې بر په کوارټر جوړې پکې بر دفترې جوړې نه یو نقشه د مخ کې نه نیولې نو الہ العالمین جل جلاله چې هغه رب درباب العقول له هغه چې په دې نمت عجیب په دې عجیب طرز د دومره کائنات دغه نه صادرېدل هغه پیدا کول موجوده ولې دا وسینګ بغیر د قصد او اراده نه تاسو پوښي په خبره باندې کړه اې صادر او ځکه صادر د شینه بالقصد والاراده صادر د علت نه او د فاعل نه هغه شی چې صادر شید شینه د علت نه او د فاعل نه په قصد او اختیار سره یکون حادثا بالضروره هغه حادث بالضروره ادک موږ سلورمه مقدمه کې دا خبره وکړه والمستند الى الموجب القديم او هغه مستند هغه ممکن یادې کنه چې مونږ ویل کنه چې لازمي کې استناد د ممکن له دی واجب د په طریقې د ایجاب نو مستند هغه موجب قدیم تا هغه قدیم وي او مستمر الوجود ویل اعلان د ناقید لیکلي دي
د وجد بداهت او د ضرورت د امتناع چې منع ده تخلف د معلول د علت نه دغه چې علت قدیم وي نو معلول څنګه دی دا خو باطل ده چې تخلف د معلول د علت نه راشي دینه پته لګی دا چې قدم منافی د عدم دی دغه د قاعده په ثابته او دعوا واما الاعيان او هر چې اعیان دي فلينا لا تخلو عن الحوادث دا به د حوادث نسی خالی بنوي وكل ما لا يخلو او هر هغه چې هغه خالی نه وي د حوادثونه داغه به هم حوادثي ځکه محل حوادث د حادثي اما المقدمه الاولى هر چې لومبه مقدمه ده لومبه مقدمه څه ده لکه تا دې کې چن مقدمه کې خو ده لومبه مقدمه سوا اعیان خالی د حوادثونه نه دي هغه پری ضروره دلته نور مقدمه تاسو پوښ لیکل او دوی مسوا وکل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثنا هر چډمبه مقدمه ده چې آیان د حوادثنا خالی نه دي فلانها ندازکا فلانها ذکر د آیان لا تخلو د خالقیږي نه د حرکت او د سکون اوست یو عین یو جسمي خو بیا و پروت یا به حرکت نه دوه کې خو یو دنو ته د حرکت او سکون نه خالی نه نو ځکه مو ویل چې عیان خالقیږي نه د حوادثو وهما او د حرکت او سکون دا غدواړه حادثانو کنو دا مخ کې تا ویل حرکت بعد سکون خو سکون موجود او حرکت نو حرکت مسبوق بالعدم شو کنه نو چې حرکت د سکون نه پس موجود شو نو حادث شو کنه شو او د سکون باندې تیریان د عدم راځي او تیریان د عدم چې پچا راځي هغه حادث کني نو ځکه وی چې وهما حادثانی د حرکت او سکون سره لګا دا دوه حادث دي ناکد بر لیکلي دي اما لوجود بعد العدم دا حرکت یادې چې دا نو او بیا موجود شو او زګور او بتریان العدم داغه سکون یادې چې باغی تیریان د عدم راغی هغه معدوم شو سکون راغی دوړه حدیث شو کنه شو اما عدم الخلو عنهما او هر چې عدم خلو د اعیانو ده دې چانه لگا دې حدثنا او سکون د دوړه ساکن حدیث دینو سکون د حرکت نه فليند الجسم ذکر جسم او الجوهر یا جوهر جز لا يتجزا لا يخلو عن القول في الهيز د کېدون په هيز کې داغینه بخالي نوي د کېدون د موجود کېدون د حاصلېدون په هيز کې او مکان کې داغینه بخالي نوي جسم دیو که جز لا يتجزا جوهر فرد دی په هيس کې د کېدون او د وجود نه او د حصول نه بخالي نوي خامخاوي نو هر کله چې دی هيس کې دی نبي راش فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الهيز بعينه نو کدی مسبوقو په سبب د کېدو د یو بل په دغه هيس کې بعينه نبي خو دې ساکن شو او لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الهيز او کدی مسبوق نو پکېدو د آخر په دغه هيس کې نبي اس شو لکا بل فيه هيز نه اخر دی بل زو بیا دل تراغلي فمتحرك شو بیا متحرك شو وهذا معنى قولهم او دا چې تمام ماته د حرکت معنی کړي وکنه تا تمام د حرکت یو تعریف کړي وکنه چې تمویل چې اقوان د متکلمین په نسودي سلور دي اجتماع ده افتراق ده حرکت ده او سکون ده نو دیوی چې د حرکت کم تعریف لغی کړو نو هغه دا وهذا معنى قولهم او دا معنی د قول متکلمین دي چې هغه چې الحرکت او حرکت کونان دا غدو کونان دي فی انین په دو انینو کې فی مکانین پونشول او سکون ناغه کونانی فی انین فی مکان واحد د تعریفونه ما کړي غو تعبیر زماجود نور کله سر د کټ سر ته سملیو کلنګ ته سملی پر منصب راضی وکنه برای نو سنو آیا فین قیل کچرته ویلېږي یجوز دا سکارو کوي کنه چې دا ان شاء الله سبا دی باندې یو ذره بیا راتو شو او دا پاڼه ممرا واړو لک بمخ کې ملاړ شو او بس ته ځکه چې ما تر پوکم یو له سبجو می گاڑی رو چلولو ناشته میانه ده کړی
او فارسیوانانو متل دی پیچې نه خوردا جنگ نه میشور وی چې نه کړي وی جنگ نه کیږي دا خو جنگ دی د حکم او هم قو سره جنگ دی دې ته چې اسکل غوړي وصلی الله